أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی ملک زیارت ګل تمرخیل بیزیم او د بارډر سره نږدې ټولو نه غټه مسله مونږ هلته چې په دې بارډر کوم قوم اوسېږو مونږ بیزیه قوم اوسېږو. دا بیزیه قوم مونږ د سودان نه تر کوډاخیلو پورې یو بیزیه قوم اوسېږو. دا مونږ ټول په بارډر پراته دي. دې سره مونږ بیزیه قوم مونږ په داسې دغه کې حالاتو کې پراته چې مونږ بیزیه قوم د بارډر نه اخوا ته هم راغلي او دې خوا ته هم راغلي. اخوا ته مونږ بیزیه قوم ته طبیعي رسېدلي ده او دې خوا ته مونږ ته طبیعي رسېدلي. نو د ټولو نه غټه مسله زموږ دا ده چې موږ په ټول بیزي سب ډیویژن کې موږ ته د آبادۍ د اوسېدو قابل کور او کوټه پاتې نه ټولې تباه شوي. په غیر د پولیس د خولۍ نه زموږ علاقې ته بل څوک نه دي راغلي. خاصدارو ته یې پولیس خولۍ ورکړه او هغه په سر کړه، بل څه نشته، نه په ځمکه شته او نه په غر شته او نه په سم. بل بدلون موږ نه یو. یو بدلون یو عذاب چې بل قوم ته رسېدلی دی هغه دا دی چې کلنۍ نه کوم کیسونه وو، د جرګو کیسونه وو، د خلکو کیسونه وو، هغه یې ټول راولېږل عدالت. او عدالت ته چې راغلل نو هغې کې ټول هغه خوار او کمزوري خلکو چې د هغوی دغه دلته د راتګ وس هم نه کېږي، هغوی ته په لومړي نمبر کې چې هغوی عدالت ته حاضر شي نو جج ورته وایي چې ځان له وکیل ونیسه. وکیل په 50,000 په 1 لک روپۍ د یو درخواست لپاره وکیل نیول کېږي. دې نه مخکې چې موږ کوم د پروتوکولي نظام و، د جرګو نظام و، هغې کې به په 50 روپۍ باندې درخواست کېده او په هغې باندې به جرګه شروع کېدله او هېڅ تاوان پرې د چا نه کېده او مدعیان به یو خودمختار او یو اختیارمند به وو. د هغوی د خوښې فیصلې به کېدلې. که د خوښې فیصله بیا نه وه نو هغه بیا نه منله، بلې جرګې ته به حواله کېدل، ټربیونل ته به تلل، کمیشنرۍ ته به تلل. دا وخت چې کوم کیسونه عدالت ته راغلي دي نو خلک ډلې ډلې موږ کورونو ته را روان دي چې اوس موږ څه وکړو، موږ په عدالت نه پوهېږو، موږ وکیل نیولی نه شو، وکیل نیول ته اوس موږ وسه نه کېږي. نو بس یو عذاب یو جهنم خلکو ته قوم ته ورسېد. موږ سره نه تعلیم شته او نه موږ سره روزګار شته. دا خبره زه داسې نه کوم چې ډېر په میډیا داسې خلک یو خبرې کوي چې هغه په حقیقت کې نه وي. موږ سره نه تعلیم شته او نه موږ سره روزګار شته. هېڅ قسمه روزګار موږ سره نشته. زموږ روزګار دا چې موږ پېښور ته راځو، دلته مزدوري کوو، چایوالا هوټل کې کار کوو، دغه زموږ خوراکه ده او هغه بچیان زموږ دلته مزدوري کوي او هغه راوړي هلته په وطن کې خلک خوري. دا زموږ روزګار دی چې د چایوالا شاګرد نه غیر موږ سره بل روزګار نشته. او تعلیم موږ سره بلکل شته نه. موږ سره چې کوم تعلیم دی، سکولونه دي موږ سره، هغې کې ماشټر نشته. اول سکول نشته، د سکول بلډینګ نشته، ماشومان مر ته ناست دي، باران ته ناست دي. او چې کوم سکولونه دي د هغې چې کوم ماشټران دي هغې له خلکو مزدوران نیولي دي او مزدوران یې له ملیان نیولي د علاقې چې کوم ملیان دي په جوماتونو کې نو هغې د ماشټر له تنخوا ورکوي 450,000 روپۍ هغو ته ناست دي. نو تعلیم موږ سره بلکل شته. بهتري به خامخا راځي، هلته به خلک په روزګار کېږي. د هغې دپاره موږ بار بار درخواستونه کړي چې دا لار دې موږ ته کولاو شي. هغې کې د ټولو نه غټه مسله زموږ دا ده چې موږ رښتې دي دا وخت په بلوچستان موږ راتاویږي. 15 کیلومتره زموږ د بیزي قوم په منځ کې چې کوم اپل او دوړخیل، خوږاخیل، مماخیل دا زموږ قومونه دي، بوټوخیل، میټاخیل، دې پلوه موږ تمرخیل، کوډاخیل، دا قومونه موږ ټول یو ورونه یو عزیزان زموږ رښتې دي. د هغه رښتو په د پاللو په وجه باندې یا زموږ د تګ راتګ په وجه موږ په بلوچستان راتاویږو. اوس یو لوی پامیر زموږ د افغانستان نه دغه سیټ نه راغی چې د لارو ته بند د قوم خلکو هغه په بلوچستان راتاو شو. یوه هفته خو هغوی مزل کړ او تقریبا 1 لک روپۍ به د هغوی خرچه شوي. او د هغوی چې کومه لار باندې د موږ چې کومه لار بنده شوې هغه 15 کیلومتره وه، هغه په دې به موږ پیاده تلو راتلو، 1 روپۍ خرچه هم نه کېده. د دې موږ خلاف یو. د دې موږ داسې خلاف یو چې دې کې موږ ته نقصانات دي، دې کې موږ ته پیاده نشته. دې کې چې اوس موږ ګورو، موږ دې کې چې هغه چا د دې د تایید او د دې د حمایت کوو چې دا دې وشي. نو هغوی ته خلکو ویل چې ترقي به راشي او ترقي به راشي. د ترقي په مقابل کې موږ ته دا رال چې اوس د معدنیاتو وزیر راځي، د معدنیاتو کسان راځي، هغه په غرونو ګرځي، هغې سره چین راځي، هغوی لګیا دي په دې کوشش کې دي چې هغه معدنیاتو ته، هغه غرونو ته، درنګونو ته هغوی سره ګونه وهي، دا به چین راځي او دغه ځای نه په ارو باندې دغه کټ کېږي غرونه او هغه به په کینټینرو کې ځي. په هغې کې به د پاکستاني مزدوري نه وي، هغې کې به د قبایل مزدوري نه وي، هغې کې به د قبایل هېڅ حصه نه وي. نو دغه موږ ته را روان دي، ځنګلاتو وزیر را روان دي یا د هغه کسان را روان دي، لکه هغه خلک را روان دي چې د موږ نه څه راوړي. داسې خلک موږ ته رانه چې موږ ته څه راوړي، موږ ته ډاکټر راشي، موږ ته هسپتال راشي، موږ ته سکول راشي، موږ ته څوک څه راوړي، نو هغه موږ ته په مرجر کې نه دي راغلي. او دا موږ لیدل چې داسې به کوي. دا وخت موږ خیرات ته ناست دي. اوس دا مثال ورکومه، دا میډیا ده. زه په دې معنی د دې په وساطت باندې دې حکمرانانو ته
درخواست کوم او زه دغه ورکوم چې تاسو په دنیا کې وګورئ دا موږ چې دلته خلک ناست دي موږ دوه څلور موږ درې ورونه دي موږ درې واړه ورونه بیل شو ځکه بیل شو چې موږ کورونه غټ شو نو بیل شو نو په ټوله دنیا کې رواج دا دی چې حکومتونه بیلیږي صوبې جدا کېږي په کور کې ورونه سره بیلیږي موږ اوس اویا اتیا کاله بعد موږ بېرته راګډوي نو په ټوله دنیا کې دا رواج نشته چې خلک به بیلیږي که ګډېږي موږ چې موږ بیل کوي موږ له ځان له صوبه راکوي موږ له ځان له ګورنر راکوي موږ له ځان له وزیر اعلی راکوي موږ له افسر راکوي موږ له عسکر راکوي نو موږ دا وخت خیرات ته ناست دي هغه ځکه چې په دې کې یو ټیم راغلی هغه ویل چې موږ به تاسو دومره روپۍ به خیبر پښتونخوا نه درکړو دومره به بلوچستان ته وي دومره به سند ته وي او که هغوی راکړي هله نو دا وخت موږ خیر ته ناست دي ټولو نه لومړی ډیمانډ خو زموږ دا دی چې موږ ته ځان له صوبه راکړي اول نمبر خو دا ده چې که دا صوبه ده او که دا ځان له صوبه ده او که دا مرجر دی موږ له ترقي راکړي ترقي په مرجر کې په 40 CR کې په یو رواج کې موږ سره ترقۍ ممانعت نشته موږ له ترقي راکړي موږ سره سکول نشته موږ سره هسپتال نشته موږ سره نوکرۍ نشته موږ ته نوکرۍ راکړي دا موږ د قوم دپاره پیاده غواړو پیاده موږ ته نه میلاویږي نه راته په 40 CR کې میلاویږي نه راته په مرجر کې میلاویږي انضمام کې میلاویږي بله دا چې هغه څومره خلکو 40 CR بدنام کړی او بل څه شوي بل څه شوي زه تا ته دا وایم چې 40 CR ما بار بار په دې بیانونو تقریرونو کې ویلي چې موږ ته 40 CR په دې وخت کې په دې انقلاب کې په دې تېر وخت کې موږ سره چا په 40 CR باندې عمل کړی وی نو موږ به د دوزخ نه جنت ته راغلي وی موږ سره داسې عمل وشو چې هغه په یو قانون او یو اصول کې موږ دا په 40 CR کې نه وو چې خلک وژنه او کورونه ورانوه خلک وژنه او خلک نیسه بندیان کوي دا په 40 CR کې نه وو دا خبره بالکل سراسر غلطه ده زه ملک یم ملکانانو سره نه خرچې شته نور سره بل څه شته ملکانان د قوم نمایندګانو ملکان په غیر د ملک نه ملک په پنجاب کې پنجابیانو په ځان باندې ملک نوم ایښی دی هغه د هغه علاقې د هغه محلي مشران دي په دې ځای کې په دې پېښور کې ملکان دي دا ملکي د جنسو پورې یا د قبایلو پورې منحصر نه ده دا ملکي هر چېرته شته نو دا ده چې موږ چې کوم ملکان د دې خلاف وو موږ په دې نه خلاف چې زموږ مراد خرابېږي موږ ولې دا قوم خرابېږي دا قوم تباه کېږي دا قوم په دې باندې نه پوهېږي چې دا موږ دپاره څه را روان دي ملک صاحب دا ته ووایه چې هلته تاسو د سیاسي ګوندونو د موقع هلته د خو سیاسي ګوندونو ته موقع نه وه د هغې په حق کې سیاسي ګوندونه خو چې موږ ته کله رال موږ ته یې دا طبعي راوړه چې کله سیاسي ګوندونه نه وو که نه نو موږ ته دا طبعي نه وه سیاسي ګوندونو کې په اول نمبر خبره دا ده چې په قوم کې په کلي کې په اجره کې په جومات کې ډلې ټپلې جوړې شي دا د دې تنظیم دی او دا د دې تنظیم دی او دا تنظیم ښه نه دی او دا تنظیم ښه نه دی په هغې موږ ته دښمنۍ جوړې شي په هغې موږ ته او هغوی د خپل هوټ دپاره چې موږ ته هوټ میلاو شو موږ ته کرسۍ میلاو شي سیټ میلاو شي کرسۍ میلاو شي هغه د دې په دې سوچ هم نه کوي چې د قوم دپاره څه پکار